أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا من طيبات مما في الأرض. اے خلقو خریدا غمالنا مما دهغنا زبزمک کی دی حلالو پکیزا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. تبدری مکوئی تاسو د قدمونو د شیطان. انه یقینا دا شیطان لکم تاسو لرا عدو مبین دشمن دا سرگند. انما یامرکم بالسوء والفحشاء. بشکا حکم کئی شیطان تاسو تا بالسوء پاغ خبرو د شرک باندی والفحشاء پکرونو د شرک باندی وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. وان تقولوا او دا سونی تاسو په الله باندې ما هغه خبرې لا تعلمون تاسو په نه پوهیږئ. وَإِذَا قِيلَ وَأَن تَقُولُوا د دین درته امر کوي سوې تاسو علی الله په الله باندې ما هغه خبرې لا تعلمون تاسو په نه پوهیږئ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ کلا سوې لشي دوی لرا تبدری وکي دا هغه کتاب سنازل کړي دا الله. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قالوا ندویائی بل نتبع بلکی منتبع دری کو داغا زمون مندلی پاغی باند اخپل مشران. اولو کان آباؤهم لا یاقلون شیئا. اگر سو مشران دوی سنفیدل پوید شی باندی ولا يهتدون او ندیو بسملار روان. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. مثال دهغه کسانو جو کفر کړي. ومثل الذين مثال لتا او مثال دهغه کسانو جو کفر کړي كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. کمثل الذي پشان دا هغه سړی دا ينعقو ساواز کوي بما هغه صدا لا يسمع سن اوري الا دعاء ونداء مگر بلنا ونداء او आवाज. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صم کندی بکمن گنگیان دی عمیون رند دی دا حقنا فهم لا یعقلون پس دوی عقل نکار ناخلی بعقل دی. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. او د ایمان والو خوري د پاکو هغه مالنا د پکیزا هغه مالنا زموږ رزق در کړی تاسو ته. واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. او شکر ادا کئی دا اللہ ان کنتم ایاه تعبدون کتا سوی خاص اللہ لرا تعبدون عبادت کوئی. انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر. یقینا حرم کړی دی الله پتا سو باندې المیتۃ خوراک د مرداری ودم او وینا په شړبیدون کی ولحم الخنزیر او غفد خنزیر وما او هغه کلمه حرام ده اوهل به لغیر الله سواز کړی شي پاغي کلمه غیر الله تام. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیه. پس څوک چې محتاج کړی شو مجبور کړی شو خوراک د دیتا غیر باغ نبوی نفرمانی کون کئ ولا عاد او نحدنا تجوز کون کئ فلا اسم علیه نو نشتا گناہ پد باندی
ان الله غفور رحیم یقینا اللہ بخون کے مہربان ذات دا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب یقینا کسان زاغو پټي ما هغه انزل الله نازل کړي دا الله من الكتاب دکو کتابنا ويشترون به ثمنا قليلا او اخلی دوی پدی باندې دنیا لجا اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار دو کسان ناچی دوی په خېټو خپلو کې الا النار مگر اور لرا ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم خبر بونکی دوی سر اللہ پورز دا قیامت او نب پاکی دوی لرا ولهم عذاب علیم او دوی لرا عذاب دا درناک اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى اللہ ویدا هغه کسان دي زغره کا گمراهی لرا په مقابله د هدایت کی والعذاب بالمغفرة او عذاب په مقابله د مغفرت کی فما اصبرهم على النار پس کوم یو شیدا چې صبر ورک دوی لرا په اور باندې ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق دا عذاب په دیو جدا یقینا الله نازل کړي د قران پاک بالحق د پاره د اظهار د حق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد یقینا کسان زاوی اختلاف کړي په کتاب کې لفي شقاق خامخا په اختلاف لری کې دي د حق نه